أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. 35 نمبر آیات ته د سورۃ النحل سوار لسمه سپاره ده. وقال الذين ویل وغی کسانو اشرکو چی مشرکانو لو شاء الله کغفتل اللہ تعالی ما عبدنا مونږ با بندگی نو کړی من دونه سوا د الله نا من شیء د هیڅ یو څیز نحن مونږه ولا آباؤنا او نپلارانو زمونږه ولا حرمنا او مونږ بنو حرام کړی من دونه سوا د حکم د الله نا من شیء هیڅ كذلك دغشان فعل الذين كروا اغكسانو من قبلهم چمخکیو د دوینا فهل على الرسل پس نشته ده پر رسولانو باندې الا البلاغ المبين مگر رسول د دین د ښکارا. د 35 نمبر آیات کې الله تبارک و تعالی کوم خلق د الله خلاف روان وي او الله یې سزا ول نه ور کوي نو هغه کسانو ته زور نه ده چې د الله مشیت ځان له دلیل د ګناه په کار جوړول صریح جهالت ده. ډیر کرترونو انسان د الله مخالفت کوي او الله سزا نه ور کوي نو دا انسان دی په دې باندې نه دوک کیږي چې الله الیاذ بالله زماده دی ګناه په دې کار خوشاله ده ماته سموي. دا اشکال د مکی مشرکانو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې کړو وی ک الله غفتله نو مونږ به شرک نه وکړي یعنی چې کله مونږ شرک کوله نو الله به مون فورا رانی ولې دا چې مون نه رانی سي نو د دې نه دا خبره ثابت شو چې الله زمون په دې شرک باندې خوشاله دی. تفسیر قرطبی ذکر کړی دی وای د دې آیات معنی دادا لو شاء الله لارسل الى ابائنا رسولا ایک الله غفتل نو رسولان بیرالی گلیو زمونگ پلرونو تا فنهاهم عن الشرک ناغوی بی د شرک نمن کړیو وعن تحریم ما احل لهم او د هغه نه به من کړیو چې الله تعالی حرام کړی دي فینتهو ناغوی به من شیو نو فتبعناهم بیا موږ دغه تابعداري کړیو یلکه زمونږ فلار نیکه په دې کار کې مبتلا و د دې لات او د منات او د عزا د دیو په بوتانو په بندګۍ کې باغوي مبتلا و په دې بیت الله شریف کې چې 300 بوتانو نو زمونږ فلار نیکه د دې منجوران وکنو هغه به د دینه غفتل دیو به د برکت سرچشمه ګرځولې نو هغه ولي الله نه منع کول چې مونږ منع کوي نو یا خود دروغ یا الله زمو په دې کار خوشاله دی. امام زجاج ذکر کوي قالو استهزاء دا دیو چوي الله زمو په دې شرک کولو خوشاله ده نو دا به د ملنډي د وجنوي
وقال الذين اشركوا لو شاء الله ایک الله غفتل نو مونږ شرک نو کړي یا سړی نو تو اوس مونږ ولې منکه قران وای د تیرو حالات تیرو خلقوم دغه شانتی کړیو نوح علیہ السلام واقع را یاد کا د نوح علیہ السلام په امت کې اولنې شرک شروع شو د نوح علیہ السلام نه مخکې د آدم علیہ السلام نه ورستو په مخ د ځمکه کې امور تکوینیه چلیدل ساينس اف ټیکنالوژي شنن سوا یادېږي علم فلکیات علم نجوم دستورو علمونه د اسماني علمونه خلا فضاګانې هغه ته علوم تکوینیه وایي او چې د نوح علی السلام په امت کې شرک شروع شو الله علوم تکوینیه منسوخ کړل او علوم شریعت نافذ کړ علوم شریعت کې جائز ناجائز حلال او حرام دای په علوم شریعت کې دي ځکه فقها په هغه امتونو کې شرک نه د یو الله بندګي وکولو د الله د قدرت داغي عقیده به ساتله او د نوح علی السلام په امت کې شرک شروع شنو الله دومره غوسه په دې شرک باندې چې نوح علی السلام ته وی کشته جوړه کا او کم چې سواره کړل بس دغه زما بندگان دي باقی تمام ازما کزدا هلاکوم نو چې کوم داغه سره کشته ته وختلم دغه نه الله دوباره دنیا آباد کړه او دغه به د الله مخلص بندگان د نوح علی السلام خاندان او باقی الله ټوټل سکل هلاک کړل دومره الله د دې شرک مخالفت کوي ته زما په کار خوشاله ده نو دای د ملندو د وجنوي یله کوي دته د وس خیال ده یله ک الله مانه شي منه کوله نو الله مانه کې نو ته مولي منه کې نو دی وجنا قران وای کذالک فعل الذين من قبلهم دغه شانت کړي واغه کسانو چې مخکیو د دوینا د ملندو په تور باندې وای د نوح علی السلام زویته وی بلار ته د خیال ده وی مونږ وی چې الکه ده خو په غلطه ده وسو مکمل په غلطه ده الکه په ځنګل کې ده اوس کشته جوړي او وی سیلاب برازي د دې غورونو په سرونو کې د دې دنګو غورونو په تنګو کې به سیلاب د کم طرف راشي مکمل دماغ کار پر خوده ده او قران مقدس وی کله چې با نوح علی السلام باندې داغه د قوم وزیران او غټان تیرېدل نو سخیرو منهم باغپور به خندل وی کشته د کم حتی ورسولا سیلاب برازي او کنه راځي وی په غرونو کې سیلاب د کم طرف را یاره دا وځي په کوم باندې اړم دي نو قران وی چې کله د په فاتې ردل نو ډیر ملنډ به پوره کولې الله نوح علیه السلام ته کشته د سواره شي اذان به دروازې بند کړي الله تمام دنیا د وبوډن ډکړه نو قران وی دغه شانتی رو هم کړی د استهزاء فتور باندې وی د الله حکمونه هغه ټال کول فهل علی الرسول الا البلاغ المبین پس ندی پر رسولانو باندې مگر رسول د دین ښکارا تا پوری ملنډی کیږي استهزاء وکیږي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ذکر کړه پتا صرف رسول دی مسله بیانوا ولقد بعثنا بیا تسلی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا ته چې حبیب کومه مسله بیانې دا نوی نه ده ستانه مخ کې چې څومره پیغمبران راغلي او ټول په دې یوې مسله باندې راغلي د دې پلرونو تم دا ویلې شي وا د دې نیکونو تم دا ویلې شي وا ولقد بعثنا فی کل امه رسولا یقینا مونږه لګلیو په هر یو امت کې پیغمبران ان اعبدوا الله پدې مسلې چې عبادت کوي خاص د یو الله وجتنبوا الطاغوت او ځان بچ وساتئ اجتناب وکئ د طاغوت نا طاغوت څه تویل شي تفسیر ابن کثیر ذکر کړی دی طاغوت کل معبود دون الله هر هغه څه چې ته عبادت کې او د الله نه سیوای دا طاغوت دی ک شیطان لک شیطان شو والکاهن او فالگر شو دارنګ وسنم او بوتان شو وکل من دعا الى الضلال
او هر هغه څه چې تا گمراهی طرف تراکېږي دا طاغوت دی د الله نه علاوه هر شی چې دا د الله د دین نه اړه دا طاغوت دی نو ټول پیغمبرانو ته د دې حکم شوی دا الله بندگی وکوي د طاغوت نه وزن ساتي نو امر بالمعروف اعبد الله او نهي عن المنکر اجتناب عن الطاغوت یو انسان د الله بندگی کوي خو نور وسره ملاوت کوي لکه د مکی مشرکانو چې وکوي موږ د الله بندگی کوو خدا 300 دا کم چې دي دا 380 دا وسره زمونږ سفارشیان دي دا وسره شریک دي نو اغوی اعبد الله کولا خو اجتناب من الطاغوت داغونو نو ځان نیکی کمال لرونو خدا ټول نه بهترین کمال ځان د ګنا نه ساتل دي فمنهم بعض دوینا من هد الله اغدی چکلک کړو الله تعالی ومنهم او بعض دوینا من اغدی حقت علیه الضلالت چې ثابت شو باغوی باندې گمراهی فسیروا فی الارض وغرذی پزمک کې فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین چې سرنګ شوه د انجام د هغه کسا چې سرنګ شوه د انجام د دروغجنو ان تحرس علی هداهم کچریتا حرس کې پیغمبران په هدایت کولو د دوی باندې نبی رسول الله سلام په خلکو کورونو ته تو شپه ورځ بوله نو د ورځې بلست سپیره امتلو چې دا څومره خلک ایمان راوړي نو الله پیغمبر ته وایي ته تسلی فتور کتب د خلکو باندې حرس کې چې دوی په هدایت راشي نو فإن الله لا يهدي من يضل پس نا پلارکی الله غسو چې گمراهی کی وما لهم من ناصرین نبیدی لرسوک مددگار واقسموا بالله جهد ايمانهم او قسمنا خریدی فنم د الله مضبوط قسمنا لا يبعث الله من يموت چربا راپورتن کی الله غسو چې وجلی دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د بخاری حدیث لرونو وی ابو هريره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله فرمای حدیث قدسی ده الله فرمای کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذالک زما بندگان ما دروغجن کې خدا دی له جایز نه ده چې الله دروغجن کې وشتمنی ولم یکن له ذالک او بندگان ما ته کنزل کوي دا کنزل دیولا په حال جایز ندی و اما تکذیبه ارچه د بنده دروغجن کېدل دی مالرا نو فقوله دا وینا دا کم وینا ليعيدني كما بدأني چې بندوي الله سو پیدا کېو مړی کینو بیا نشرا پورته کوله حالان کې زیرا پورته کوله شم د ډیرو خلکو دا عقیده ده چې یو پر انسان مرشي بیا الله نه راځوندې کوي الله وای دا رېدل شي بیا ډو کې بدرا پورته کوم الله وای دا مال را دروغجن کېدل دي یو انسان ز وفات کما او بیا یو بنده د عقیده ساتي چې د الله او دوباره نشرا پورته کولم نه دای مال را دروغجن کېدل دي و اما شتمنی او هر چې مال کنزل دی فقولو نو دا وینا دا وی اتخذ الله ولدا الله ځان د پاره بچي جوړ کړی د عیسی علی السلام نو دا ماته کنزل دی وانا الاحد الصمد زيك یو بنیازما لم یلد ولم یولد ند چا پلاریم ند چا بچیما نه زمانه سو پیدا دی نه زد چانه پیدا یما ولم یکن له کفوا احد او هیڅ په مخلوقات کې زما همسر نشته او دا د الله حدیث قدسی الله بیان کړی دی په جبه د نبی علیہ السلام او په روایت د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نو دیو قسمونه خوري وې زمونږ دی په الله باندې قسم وي چې الله بیا څوک راځون دي کوله نشي دای الله لره دروځن کېدل دي واقسموا بالله جهد ايمانهم
او دیو قسمونه خوري فالله مضبوط قسمونه چې چری برا پورتنه کې الله تعالی مې يموت غسوب چې وجلی دي بلا وعدن علیه حقا دا سندا دا وعده د فمون باندې رښتیا ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیاد دخل کنا نفویږي ليبين لهم دې د پاره چې بیان کو دویتا الذي اغس يختلفون فيه چې دې اختلاف کې پاغه کې وليعلم الذين كفروا دې د پاره چې ښکار شای کسانو ته چې کافران دي انهم كانوا كاذبين چې بشک هو دې دروغجن انما قولنا لشيء یقینا وینا زمونږه د یو سیز مبارکه اذا اردناه کلا چې مونږ اراده وکړو اغه تا ان نقول ان هو مونږ هغه تا کون چې وشا فیکون وشي کذو ما الله فرمای کذو د یو شی د راځوندې کول اراده و فرم زم د راځوندې شه فورا راځوندې شه دا شنو چې دا خاوري بل الله څنګه راځم کوي دا ډوکې ریږي دلی به څنګه راځم کوي دا زما استاد هنده الله وای د یو شی مبارک چې مونږ اراده قدر و فرمایو چې مونږ هغه ته وایو چې راځوندې شنو راځوندې شه ان نقول له كن فيكون دا چې وایو مونږ هغه ته چوشان وشي سبحان ربک